پاکستان کې او په دې ټول وطن کې یو ډېر غیر یقیني صورتحال او د پاکستان او د پاکستان د ولس مشکلات کمیږي نه بلکې وخت سره سره لګیا دي نور سیوا کی. په دې ملک کې ډېرې تجربې وشوې او په دې ملک کې ډېر سازشونه وشو او د هغې تجربو د هغه ناکامه تجربو او د هغې سازشونو په وجه باندې د ملک ته د وطن ته او قوم ته ډېر لوی نقصان میلاو شوی دی. د نن نه څو ورځې مخکې په باجوړ کې یو ډېره لویه سانحه پیښه شوې وه. هغه د جمعیت د ملګرو او د عالمانو صاحبانو یو غونډه وه او په هغې کې یو واقعه پیښه شوه چې ډېر بې ګناه خلک په هغې کې زموږ نه جدا شو. هغې له خدای د شهادت درجې ورکړې او ما دې ته نه دي کتلې چې دا د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي. ما چې څنګه د عوامي نشتر پارټۍ د کارکنانو په بې ګناه مرګ مذمت کړی دی او د هغې خلاف مې اواز پورته کړی دی، ما هم دغه شانتې اواز د جمعیت د شهیدانو لپاره پورته کړی دی او دغه شانتې اواز به زه د هر پښتون دپاره پورته کړم. او زما فرض جوړېږي. خو ما په سبا یو بیان وکړ د یو ډېر قابل احترام عالم صاحب بیانو چې دا چې څه کېږي نو دا اوس جهاد نه دی، دا فساد دی. او غالبا څه ورځې پس بیا د افغان طالبانو یو ذمہوار مشر هم دا بیان ورکړ چې د پاکستان په خاوره باندې که څوک دهشتګردي کوي نو دا ګورې جهاد نه دی. زه نور څه اعتراض نه کوم، تنقید هم نه کوم، ځکه چې دا وخت د تنقید نه دی، دا وخت د اتفاق دی. خو زه تش یو تپوس کول غواړم، دې کشرانو دې بچو ته او دې ځوانانو ته به نی پته، خو د دې سپین ږیرو مشرانو نه به دا تپوس وکړم چې د نن نه 40 کاله مخکې بلکې 40 کاله نه هم سیوا وشو د افغانستان په خاوره د روس او د امریکې جنګ ونښت. روس افغانستان ته رادن نشو او امریکا د افغانستان کې د روس مقابلې ته ځان تیارو او امریکې خپل ټوپک راواغشت نو زمونږ په اوږه کېښود، یعنې د پاکستان په اوږه ټوپک کېښود. دا نن چې مونږ بعضې خلک وایي چې امریکا مرداباد، دې خلکو به هغه وخت وایي امریکا زنده‌باد. هغه وخت باچا خان بابا او ولی خان بابا خبرداری ورکړه، د دې سپین ږیرو به یاد شي چې تاسو د روس او د امریکې د مفاد د جنګ ته جهاد وایه او تاسو په دې کې ځان ملوث کړ، پردې جنګ به خپل کور ته راوړې، بیا به د دې جنګ نه نه خلاصېږې. او هغه وخت هغوی ووایي چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی. او ډېرو خلکو هغه وخت دا تهمت ولګو چې دا دی د روس باندې خرڅ شو، دی د جهاد نه منکر شو، دا د روس ایجنټان دي. نن ته تپوس کوم چې 40 کاله پس ورته فساد وایې نو که 40 کاله مخکې د باچا خان او د ولی خان او د سرې جنډې خبره منلې وه او دې جهاد تم جهاد نه فساد ویلو نو نن به د یو بې ګناه لا وینه هم نه ورکوي. خو د خبرې کولو غرض او مطلب مې دا و چې څه تیر شو او چې څومره نقصان کېده هغه وشو. اوس هم زمونږ موقف او زمونږ پیغام دا دی چې مونږ په پردو جنګونو کې ملوث کېدل نه غواړو. مونږ خپل بچي او خپله خاوره د پردو د جنګ دپاره استعمالېدو ته نه پرېښودل غواړو. مونږ یو ظالم له او یو سازش ته دا موقع نه ورکوو چې زمونږ په وطن زمونږ په خاوره اور بل کړي او که تېرو وختونو کې چا زمونږ حمایت کړی دی او که زمونږ چا مخالفت کړی دی. نن مونږ د پاکستان د کرسۍ دپاره نه، د وزیر اعظمۍ دپاره نه، د وزیر اعلی دپاره نه، د گورنر دپاره نه، د مشیر دپاره نه، د وزیر دپاره نه، د اقتدار دپاره نه، د حکومت دپاره نه، د پارلیمنت دپاره نه، د دې دپاره د چا سره نه ملګرتیا کول غواړو نه هم خواهش ته، خو ټولو ته دا وایو چې څه د وخت دپاره د کرسۍ دا جنګ پرېږدی او راځئ چې شریک یو شو چې د امن دپاره خپل کوششونه وکړو دلته امن بحال کړو. امن او امن. چې امن وي زه به خپلو بچو له تعلیم ورکړم، چې امن وي زما بچی به سکول کالج او یونیورسټۍ ته لاړ شي، چې امن وي زما بچو ته به روزګار میلو شي، چې امن وي زما به ترقي نصیب شي. او بیا د امن نه پس په دویمه نقطه د پاکستان هر سیاسي پارټۍ ته مې دروازې کولاو دي. د پاکستان هر سیاسي پارټۍ سره او هر سیاسي لیډر سره ناستې ته تیار یم. د امن نه پس مې دویمه نقطه څه ده چې دا یوه ډوډۍ ده د پاکستان زموږ برخه ده، په دې یوه ډوډۍ کې د پنجاب د بچي برخه ده. زما مطالبه دا ده چې هغه برخه دې د پنجاب بچي ته میلاو شي. په دې کې د سند د بچي برخه ده. زما مطالبه او زما کوشش دا دی چې د سند بچي د خپلې برخې نه محرومه نه شي.
د بلوچ بچي د خپل برخې نه محروم نشي، خو زما پښتون بچي د خپل برخې ډوډۍ نه نن محرومه دي. زه نن د پاکستان هر سیاسي پارټي او لیډر سره په دې خبرې کولو ته تیار یم چې راځئ ما سره ملګرتیا وکړئ چې د پښتنو بچو له د خپلې برخې نواړې او ډوډۍ ورکړي. دا سازشونه کله زه استعمال شوی کله بل استعمال شوی. دې نه پکار دی چې موږ ځان وساتو. 1988 کې په لومړني ځل باندې بېنظیر بي بي حکومت کې راغله، 90 کې نواز شریف صاحب په حکومت کې راغی، 93 کې بیا بېنظیر بي بي الله وبخي غالبا هغه بیا حکومت کې راغله، او 97 کې بیا نواز شریف صاحب په حکومت کې راغله. او دا ټول وخت یو بل سره په جنګ، مسلم لیگ او پیپل پارټي یو بل سره په جنګ، او ټولې پارټۍ په هغه جنګ کې یا یو اړخته یا بل اړخته ولاړې ټولې. اخر کې څه شو؟ دا مرغۍ چې یو بل سره په جنګ شي نو کله ناکله پیشو راشي نو پیشو یې وخوري. نو هغه اوس د بخانې شو پرویز مشرف، هغه راغی نو دواړه مرغۍ یې وخوړلې، نه سیاست پاتې شو نه جمهوریت پاتې شو. نو دغه دواړه خو په دې خبره پوه شو چې یاره مونږ که د یو بل خلاف سازشونه کوو نو یو بل لږ نقصان ورکوو او جمهوریت لږ نقصان ورکوو. نو هغوی خو د دغې نه کلار شو، او چې هغوی کلار شو نو که تاسو خیال کړي په لومړني ځل باندې د 2008 نه واله 13 پورې اسمبلی خپل وخت پوره کړ، خو بیا پکې یو نوې دانه را پیدا شوه، بیا پکې یو بل نوې سړی میدان ته راغی، بلکې پخپله رانغی چا میدان ته راوست. او زما دا دنده دی چې یو سړی په سخته کې نو زه په هغه باندې بد وایم. دې وخت په سخته کې دی، زه په هغه خلکو کې نه یم چې یو سړی ماته په ځمکه پروت یو زه ترې توپونه وایم، زه په هغه خلکو کې یم چې ماته مخامخ ولاړي زما په برابرۍ نو بیا ورسره زه مقابله کوم. خو تش دومره به ورته ووایم چې الله دې مغفرت نصیب کړي د بېنظیر بي بي او نواز شریف صاحب ژوندی دی، دې دواړو خو زده کړه وکړه خو د ډېر تاوان نه پس. خو ده کې دا احساس نو، ده کې دا احساس نو ځکه چې دی به په امریکې کې ولاړو، ده به زه به د خلکو د جیل نه ایر کنډیشنر وباسم. دا ورته پته نه وه چې یو ځل به پخپله بیا د جیل د پکي دپاره درخواست وکړو. ده به دا وی چې نواز شریف عدالت کې ودرېږي نو یوازې به یې نه ودروم، لور به م ورسره ودروم. ده ته دا پته نه وه چې یو ځل به د سره په عدالت کې د خپل تورسر په عدالت کې د ملزمانو په کټېره کې ولاړي. ده دا وی چې د فوج په زور به زه نور خلک د سیاست نه بار کوم، زه به نورې پارټۍ کمزورې کوم. ده ته دا پته نه وه چې یو ځل به د دې فوج سره د دې اختلاف پیدا کېږي او بیا به همدغه حربه د ده د پارټۍ خلاف استعمالېږي. نو اوس هم ورته ویم چې څنګه د نورو خلکو عقل راغی، امید کوم چې الله تعالی دې د ده رهنمایي وکړي. دا غلطۍ د ټولو نه شوي دي او د دې غلطو په وجه پاکستان ډېر نقصان مونته دی او ډېر نقصان مومي. ګوره الیکشن که هر کله شوی دی او یا هر کله کېږي، زه هغه الیکشن ته الیکشن ویم چې هغه آزاد الیکشن وي، هغې کې مداخلت نه وي، هغې کې د چا خوښه ناخوښه نه وي. او نن هم دې قوم ته هم د داسې الیکشن ضرورت دی چې هغې کې د چا مداخلت نه وي، نه د چا په حق کې نه د چا خلاف، نه د چا په مرسته کې نه د چا په مخالفت کې. سیاسي خلک به د خپلو غلطو اعتراف کوي، سیاسي خلک به خپلې غلطۍ تسلیموي، سیاسي خلک به د هغې غلطو ازاله ادا کوي، ریاست به د خپلو غلطو احساس کوي. ریاست چې کوم مداخلت کړی دی، ریاست به په خپلو رویو سوچ کوي او دا یو فیصله به کوي چې بره د الله ذات چې هغه بېشکه رحیم و کریم مالک دی او د کل کائنات مالک دی، خو لاندې چې د وزارتونو د حکومتونو د قرصو فیصله کېږي نو بېشکه چې هغه هم د الله په حکم کېږي، خو دغه به د پاکستان د ولس په مرضۍ باندې کېږي او د پاکستان د ولس په مرسته باندې به کېږي. په دې وخت کې مشرانو او ملګرو موږ پښتنو ته د یووالي او د اتفاق ضرورت دی او د دې یووالي او د دې اتفاق دپاره ډېره لویه ستړې کول غواړي، د دې یووالي او د دې اتفاق دپاره بېشماره جرګې کول غواړي، د دې یووالي او د دې اتفاق دپاره دا موږ چې ورته وایو زما پښتو ده زما پښتو ده، زما پښتو دا نه ده چې زه بل سره اختلاف ولرم، زما پښتو دا نه ده چې زه د پښتنو کور تقسیم کړم، دا پښتو زما پښتو نه ده، دا زما ناپوهتیا ده، زما او ستاسو پښتو دا ده چې موږ د پښتنو کور یو کړو، راځئ چې دغه پښتو خپله کړو. نو د دغې دپاره به جرګې هم کول غواړي او کوششونه به هم کول غواړي. دا ټول چې له خیره دلته الحمدلله بېشماره تاسو ته نن مشران او ملګري مخامخ ولاړ دي، سټریټ او پیر په سر کړی، په دې کې به هم چا څه کوشش او جرګه خو کړي که نه، په دې به هم چا تپوس کړي. د هغه ملګرو ډېره شکریه ادا کوم، الله دې د هغې عزت وکړي. بلکې زما په نظر په دې پارټۍ کې د هغه خلکو د ټولو نه لوی مقام او حیثیت دی
که هده وسره یو کني خو چې په پښتنو جرګې کوي زما لپاره د هغه ملګري او د هغې مشر حیثیت د ټولو نه سیوا دی. دغه شان پکار دي چې موږ ټول د خپل وخت بس مناسب جرګې او کوششونه